نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی مونږ پرې ښودونکي دا بدبخت دی او محروم دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د داسې انسان په اسلام کې هیڅ حصہ نشته دی لري. او دی باندې موږ مختلف بیانات کړي دي خو مختصر دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی دعا وغواړئ او دعا دا وغواړئ چې الله ما بدبخت او محروم مکه. یا الله ما بدبخت او محروم نکی. دا دعا وغواړئ. صحابه دا دعا وغوښته. اوس صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره بدبخت او محروم څوک دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی مونږ پرې ښودونکي دا بدبخت دی او محروم دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د داسې انسان په اسلام کې هیڅ حصہ نشته دی څوک چې مونږ پرې دی. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لستن داسې دي چې د قیامت په ورځ باغی ته خصوصي عذاب میلاویږي. داغي عذاب به د نورو خلکو نه جدا وي. لستن داسې دي په هغې لسو تنو کې یو تن مونځ پرېښودونکی دی دته به خصوصي عذاب میلاویږي. د ده عذاب به د نورو جهنمیانو نه بل شان وي بدتر به وي. د قیامت په ورځ به تدې انسان لاسونه تړلی شوي او پرشتي به دې په دې مخ مخ او په دې شا شا باندې به وهي او جنت په دغه انسان باره کې وایي کم انسان چې مونږ پرېښودونکی دی چې نه زما ستا سره څه تعلق شته او نه ستا زما سره څه تعلق شته هغه انسان چې مونږ پرېښودونکی دی دته به جنت وایي ای انسانه زما ګورې ستا سره هېڅ تعلق نشته دی او نه ستا زما سره څه تعلق شته دی نه زه ستا دپاره یم او نه ته زما دپاره یې. مونږ پرېښودل دا ډېر لوی عذاب لري. ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقع لیکلی ده د عبرت دپاره. هغه لیکي وایي د یوې ښځې انتقال وشو مړه شوله د هغې کفن دفن وشو خو چې خپل خپلوانې ته واپس شو کور ته رالو رور چې جیب ته لاس کو نو او ما نه خو په قبر کې بټوه پرېوتې ده قبر کې رانه بټوه پرېوتې ده هغې کې خو زما ډېرې پیسې وي. خفه شو یاره که اوس خلکو ته وام راځئ چې لاړ شو قبر کولو کو دا پیسې زما راوالو نو هم د شرم خبره ده. خلک په وی چې د پیسو د پاره د خپل خور قبر کولاوي او کو پرېږدمی نو ډېرې پیسې دي غریبي مې ده هسې به په قبر کې ضایع شي. سوچ یې دا وکړو چې شپه شي نو لاړ به شم اوږده شپه دا قبر به کولاو کمه بټوه به ترې راوالم او بیا به پرې روغه شپه د په کلاره کراره خاورې ور واړومه. شپه شوې ده رور یې تلی دی قبر کولاو کړی دی
چې څنګه تبۍ روچته کړې ده قبر د لمبو نه ډاکو د اور نه ډاکو دسه ته کتلي نه دي ډارې کې بیا تبۍ ایښې ده تبۍ ایښې ده خاورې ورړولې دي خفه شوی دی جاړي یاره زما خور خو په عذاب کې مبتلا ده کور ته راغلی مورې دې تپوس وکړو ولې جاړي ای مورې دا راته ووایه زما دا خور په کوم ګناه کې مبتلا وه ته دې داسې کومه لویه ګناه وه چې الله تبارک وتعالی وله قبر د اور نه ډک کړی دی مورې ورته ووي ستا د خور هېڅ ګناه نه و نیکعمله جینۍ وه خو یو کار پکې و هغه دا دی چې د مونځ پروا به یې نه کوله په مونځ کې به یې سستي کوله که وبه یې کو وبه یې کو که وبه یې نه کو نو وبه یې نه کو څه پروا به یې نه وه د مونځ څه اهمیت ورسره نه و هغه توبه ویستله او د خپلې خور دپاره یې دعاګانې شروع کړې الله ته ورته مغفرت وکړي بعضې اوقاتو کې دا لازمه نه ده چې ته قبر کولاو کې هلته دې عذاب وي خو بعضې اوقاتو کې د عبرت دپاره الله په دنیا کې خلکو ته ښیي بعضې اوقاتو کې ښیي د عبرت دپاره نو مونځ پرېښودل دا ډېره غټه ګناه ده نو چې مونځ یو سړی کوي نو پکار خو دا ده اول خو مونځ پرېښودل نه دي پکار نو چې مونځ کوي نو پکار دا ده چې انسان ته د خپل مونځ اهمیت هم معلومي پوهېږي پې هم که نه چې مونځ به څنګه کول غواړي نو یو خو دا ده چې مونځ پرېښودل په شریعت کې نشته په دین اسلام کې نشته یو سړی مونځونه نه دي کړي او د توبه ویسته الله ډېر ګناهونه رانه شوي دي مونځونه مې نه دي کړي ډېر مونځونه مې قضا کړي دي الله د نن نه بعد مې توبه د مونځ منه قضا کو او دا یې قص وکړو چې نور د بازه د مونځ پابندي کوم خو آیا چې دا کم قضا شوي نو دا په توبې سره معاف شو نه معاف کېږي نه څه جلبه کوي د هغې به قضا راګرځئ څومره مونځونه نه پاتې شوي د هغې به قضا راګرځئ او په کومه طریقه به یې قضا راګرځئ نو هغه به خیر دی زه بیان کم بیا چېرته خو د هغې به قضا راګرځئ د قضا شوي مونځونو ها په دې منځ کې تا له مرګ راغی او لاړې د دنیا نه او تا دا اراده کړې وه چې زه به قضا مونځونه راګرځم امید دا دی چې الله تبارک وتعالی ورته داسې مغفرت وکړي خو دا نه چې زه پاتې شوي هغه پاتې شوي خبره خلاصه شوې ده نه نه د هغې به قضا راګرځئ نو لنډه دا ده چې په دین اسلام کې د مونځ قضا د مونځ پرېښودل او د مونځ معاف کېدو نشته دی نو اوله خبره دا ده چې انسان مونځ کوي نو یو دا چې د جمع سره مونځ وکړي د جمع سره مونځ کول دا ډېر زیات ثواب لري الله تبارک وتعالی فرمایي ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره علماو د دې آیت نه دلیل نیولی دی په وجوب د جماعت باندې چې د جمع سره مونځ کول دا واجب دي ځکه ورکعو امر دی او دا د عربی قاعده ده چې امر د پاره د وجوب راځي الله تبارک وتعالی فرمایي ورکعو رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه یعنی جماعت سره مونځ کول څه دي واجب دي احادیث مبارکو کې ډېر زیاتې سزاګانې د هغې خلکو دپاره راغلي دي څوک چې د جمع سره مونځ نه کوي یو حدیث مبارک کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوي دی یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما د قسم مې په هغې ذات باندې د چا په قبضه کې چې زما روح ته او زما ساه ده ما اراده داسې کړې وه چې زه لرګي راجمع کم حکم وکم چې لرګي راجمع کوي او لرګي راجمع شي دا زړه مې غواړي چې داسې وکم چې خلکو ته ووایم لرګي راجمع کوي او هغوی لرګي راجمع کړي بیا د مونځ حکم وکمه او اذان وکړه شي د مانځه دپاره او بیا یو تن ته ووایم چې ته دلته کې جمع وکړه ته د خلکو له مونځ وکړه
او په خپله لاړ شم کم کسان چې د جمع نه پاتې شوي دي هغوی په دې کورونو کې دننه وسېځم دې کورونو ته ورله تیلې ووم هغوی پکې وسوځي چې دلته جمع ولاړه ده او دې جمع لندې راغلی او په کور کې پاتې شوی دی دا چا فرمایلی دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي د بخاري شریف حدیث مبارک دی چې دا اړه مې غواړې لرګي را جمع کم بیا د مونځ حکم وکم او یو تن جمع ته مخکې کم او په خپله لاړ شم کم خلک چې را جمع نه پاتې شوی چې هغوی په دې کورونو کې دننه وسېځم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د سهار مونځ وکړو بیا یې راوګرځېدو سلام یې وګرځو راوګرځېد په مصله باندې وی پلان کې شته دی په منځ کې خلک ورته وایي نه د الله پاک پیغمبر هغه خو نشته دی وی بل پلان کې شته بل نه مې واغسته هغوی ورته وایي هغه خو هم نشته دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا دوه منځونه د ماسخوتن او د سار دا دوه منځونه وي په منافقانو باندې ډېر زیات درانه وي منافق سړی دې ته حاضري نشي کولی د سهار منځو او د ماسخوتن منځو او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل کو تاسو دا خبره معلومه شوله چې په دې دوو منځونو کې څومره ثواب دی یو د سهار منځ او بل د ماسخوتن منځو نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې دواړو منځونو ته به تاسو خامخا حاضري کوئ اگر چې په زنګونانو باندې راتله ولې نشي یو سړی جومات ته نشي راتلی خو که د دې دوو منځونو اهمیت ورته معلوم شو د سهار او د ماسخوتن نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل یو سړی په خړپوسو په زنګونانو را روان وي خو دې منزله به ځان را رسوي و تاسو را دې دوو منځونو د ثواب نه خبر شوئ د ماسخوتن او د سهار او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ړومبی صف په مانځه کې چې دی دا په شانتې د فرشتو د صف دی دا د فرشتو د صف په شان دی او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل کو تاسو ته معلومه شوه چې په ړومبني صف کې په مانځه کې څومره ثواب دی څومره ثواب دی په ړومبني صف کې نو تاسو به د یو بل جومات ته د مخکېوالی دې دپاره کوئ چې ما ته په ړومبي صف کې ځای میلاو شي د ړومبي صف د فضیلت نه تاسو خبر شوئ چې دې کې څومره ثواب دی بیا به دا یو بل ته پرېږدئ نه ړومبي صف به بیا یو بل ته پرېږدئ نه او زمون خلک څه کوي ته به ورته وایې رامخکې شئ که نه رامخکې شئ که نه به شاته زور کوي شاته به زور کوي حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په ړومبي صف کې کو تاسو ته د ثواب پته ولګېږي کې څومره فضیلت دی دا خو د فرشتو صف دی مخې ته تاسو به د یو بل نه مخکېوالی کوئ په دې کې چې ما ته په مخکې صف کې ځای میلاو شي نو غرض مې دا کو چې په جمع سره مونځ کول اول ادب د مانځه دا دی چې مونځ په څه سره وشي په جمع سره وشي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زما داسې زمانه وه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زمونږ داسې زمانه وه چې د جمع د مونځ نه به وروستو نه پاتې کېدو مګر دوه قسمه خلک په پاتې کېدو د جمع د مانځه نه به زمونږ په زمانه کې وروستو هېڅوک نه پاتې کې مګر دوه قسمه خلک په یو به هغه سړی چې منافق په یو به هغه سړی چې منافق په هغه به د جمع مانځله نه راتو او دویم به هغه سړی چې بیمار به د بیمارۍ د وجې نه به نشو راتلی دا دوه خبرې چې به چا کې به نه وي هغه به ضرور د جمع مانځه ته ځان حاضرو جمع مانځله به راتو بهرحال احادیث مبارکه ډېر زیات دي ډېر زیات دي د جمع په فضیلت کې لنډ دا حدیث مبارک کې راځي د جمع منځ
د ځان لمونځ نه 22 درجې بهتر دی. 22 درجې تا ځان لمونځ وکړو او بل دې د جمع سره وکړو، نو د جمع مونځ نه څومره بهتر دی؟ 22 درجې ته نه بهتر دی. نو اول ادب د مانځه په آدابو کې دا دی چې مونځ وکړی شي د جمع سره، ځان جمع ته حاضر کړی شي. دویمه خبره چې کو اړو جمع در نشوي هم ده د څه عذر د وجې نه. اول خو جمع پرېښودل نه دي پکار، خو څه د عذر د وجې نه جمع وشوله نو بیا مانځه سره راځه، جومات ته راځه. د جومات په مونځ کې سنت کور کولی شي. سنت بهتر او غوره خبره دا ده چې انسان کم ځای وکړي، کور وکړي، خو فرض الجومات ته راځه. کو یو سړی داسې دی چې په تا باندې خلک بیا دا شبهه جوړېږي چېرې دی سنت نه کوي چېرته، نو کو دا تهمت ورباندې لګي نو بیا سنت په کوم ځای کې کوه؟ په جومات کې کوه. حدیث مبارک کې راځي ځان د تهمت د ځای نه به بچ کړئ. حدیث مبارک کې راځي ځان د تهمت د ځای نه بچ کا. نو کو په تا باندې دا تهمت لګي چې یاره دی صرف فرض کې او سنت نه کوي، نو بیا خیر دی په څه کې وکړه؟ په جومات کې دا سنت وکړه، ځکه د دغې تهمت نه ځان بچ کا. نو سنت کو کور کوي نو کور کوه، خو فرض له کوم ځای ته راځه؟ جومات ته راځه. زمونږ د صاحبان چې موږ دا فرض وکړو دوی بیا ګوره چې کور دا سنت کوي که نه بار په دې روډ کې چېرته کوي. دا خو دلته کې وایي په روډ کې غوی منډ جوړ کړي، د یو بل اوږو ته ټوپونه وایي، دلته کې موږ په خپل مونځ پوه نه کړي. زما بعضې اوقاتو کړله راشي او همدلته دا فرض کوم او ډایرکټ ځم دې ګټ ته دې طرفه تاله ومه، تاله ورته ومه، زه اړو کوی ما، خو چې دا مشران فرض وکړي نو د دوی سره به یو ځای وځئ، مخې ته به ترې نه وځئ، دغلته خو کېناستې اړو کوی ما. خو بهرحال بعضې خلک پکې داسې چې هغوی ځي سنت کور کې کوي، داسې خلک پکې مشته دی هغه فرض دلته وکړي خو بیا سنتو له ځي کور کوي، نو بهرحال هغې ورکې ځي. نو سنت بهتر داره چې کور وکړی شي، خو چې کوي یو سړی دا نه چې مستقلې پرېږدي. اوس څه وکړو؟ داسې فتنه راوتې ده چې خلکو ته وایي سنت مه کوه، د هغې سره به څه کوي؟ اوس د هغې سره موږ څه وکړو چې خلکو ته وایي سنت هم مه کوه؟ او جمهوري ملک ته نو څه ویلی ورته هم نه شو، نو هغه وایي زما خوله ازاده ده، جمهوریت ته زما دم چلېږي. مونږ ورته وایو سنت کوه، نو هغه وایي مه کوه، نو دې سره به څه کوي؟ حدیث مبارک کې راځي نفل زیات کوئ، ځکه د قیامت په ورځ باندې د انسان فرض به